Assalamu alaikum viewers, welcome to my channels The Essence of Biology. نن تاسو سره په یو نوی ویډیو کې یو نوی لیکچر سره تاسو ته مخامخ یو د فرست ایئر اولنې چپټر دی سیل یا سیل سټرکچر او فنکشنز. موږ به نن د سیلز په باره کې د هغې کانسپټ د هغې چې کوم بنیادي څیزونه دي هغه به زده کوو. نو د هغې نه مخکې چې دا ویډیو موږ سټارټو د هغې نه مخکې که تاسو چېرته زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ هغه سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان چې دی هغه لازمي دباو کړئ چې تاسو ته نوي ویډیوز نوټیفیکیشن میلاویږي. ټیک شو. نو موږ سټارټالو سیل بایولوژي یا سیل سټرکچر او فنکشنز. ټیک شو چې کوم بیسیکلی سیل دی. ټیک شو. سیل څه دی دا به موږ ویو او د هغې سټرکچر او فنکشن باره کې مزید په دې چپټر کې به ویو خو چونکې نن موږ صرف جنرل د دې هغه انټروډکشنز کوو. نو سیلز څه ته وایي؟ سیل موږ وایو چې دا د یو لیوینګ ارګانیزم که هر لیوینګ سیز دی د هغې بیسیک یونټ دی. صحیح شو. سټرکچرل لحاظ سره او د فنکشنل لحاظ سره د هغې بنیادي اکایي ده. صحیح شو. بیسیک یونټ دی، بلډینګ بلاک دی. لکه څنګه چې موږ په بلډینګز کې ویو لکه یو روم دی په هغې کې به د هغې بلډینګ بلاک په یاسې یا به خښته یا به یو بلاک یا به یو ګټی. صحیح شو. دغه شانې د یو لیوینګ ارګانیزم چې کوم بیسیک بنیادي سیز دی هغه څه دی هغه موږ سره سیل دی. صحیح شو. نو موږ به د دې په باره کې سټډي کوو چې سیل موږ سره څه شی دی؟ سټرکچر او فنکشنل یونټ اف لیوینګ ارګانیزم. صحیح شو که نه؟ اوس دا سیلز چې کوم دی اصل کې دا د یو لیټن ژبې لفظ دی. صحیح شو. د هغې مطلب دی سمال کمپارټمنټ یا سمال رومز. ځکه چې فرست ټایم دا چې کوم ساینټسټ وکاته نو هغه خپل مایکروسکوپ کې چې هغه وکاته هغه چونکې فرست ټایم اوس په موږ دلته کې هسټري ویو ډیډ سیل کتلی د پلانټس سیل والز چې کوم موږ سره کارک سیلز دی. صحیح شو که نه؟ هغه یې کتلی نو په هغې کې فرست ټایم هغه څه کمپارټمنټ شانتې ولیده څه خانې شانتې ولیدې. هغې په وجه باندې دې ته چې کوم دی سیلولا یا سیل سټرکچرز د سیلز نوم چې دی هغه ورکړو. نو موږ وایو چې سیلز چې دی موږ سره بیسیک سټرکچر اینډ فنکشنل یونټ اف لیوینګ ارګانیزم. څومره چې موږ سره لیوینګ ارګانیزم دی د هغې سټرکچر او فنکشنل یونټ چې هغه موږ سره څه دی؟ سیل دی. صحیح شو که نه؟ دا موږ سره د یو لیټنس ورډ نه ډیرایو شوی دی سیلولا. سیلولا مطلب څه؟ سمال کمپارټمنټ، سمال روم، وړه وړه خانې. ټیک شو. دا موږ اوس انشاءالله په ډسکوریز کې لږ ویو. اوس چې کوم موږ د دې سټډي کوو د سیل سټډي چې کله موږ کوو هغې ته موږ بیا څه ویو؟ سایټالوجي. صحیح شو. یا سیل بایالوجي ورته ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ سیل بایالوجي. یا ورته موږ ویلی شو چې سایټالوجي. څه؟ چې سټډي اف سیلز چې کوم دی دې ته موږ سایټالوجي ویلی شو. د سیلز اوس موږ د هغې سټرکچر سټډي کوو، د هغې فنکشن سټډي کوو، د هغې مالیکیولر ارګنایزیشن سټډي کوو. هر لیول باندې د هغې فرض کړه موږ سیل ډیویژن سټډي کوو، ګروث سټډي کوو. هر لحاظ سره چې کله موږ د سیل سټډي کوو هغه موږ سره په سایټالوجي کې یا په سیل بایولوجي کې چې کوم دی هغه راځي. ټیک شو. چې کوم ستاسو اولنی د فرست ایئر اولنی چپټر دی سایټالوجي یا سیل بایولوجي او په هغې کې به د هغې موږ سیل سټرکچر او فنکشن او سټپ بای سټپ چې کوم دی د یو ارګنیز چې کوم دی هغه مزید سټډي کوو. نو موږ وایو چې سیلز چونکې د لاتینۍ ژبې لفظ دی سیلولا او د هغې مطلب دا دی چې سمال روم، سمال کمپارټمنټ. صحیح شو. بیا که موږ وګورو د دې هسټري ته چې یاره د دې ډسکوري چې کوم ده هغه څنګه شوې ده. نو فرست ټایم چې کله موږ سره تاسو دلته کښېنئ په ډسکوري کې ما تاسو ته دوه ساینټسټ چې کوم دی منشن کړي دي، رابرټ هوک او بل چې کوم دی لیون هوک. رابرټ هوک او لیون هوک، لیون هوک او رابرټ هوک دا دوه ساینټسټ یو په 1665 کې بل 1674 کې دواړو سیلز چې کوم دی هغه سټډي کړلی. خو یو چې کوم دی هغه موږ سره ډیډ سیل ایم سی کیوز حوالې سره دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې آیا ډیډ سیل فار د فرست ټایم چا سټډي کړی، چا ډسکور کړی؟ نو چا تاسو ته پته یې چا؟ رابرټ هوک. صحیح شو. هغه یا ډیډ سیلز تاسو نه تپوس وکړلی شي یا تاسو نه تپوس وکړلی شي چې یاره پلانټ سیلز چې کوم دی فرست ټایم چا چې کوم دی هغه ډسکور کړی یا چا ډسکس کړی چا سټډي کړی. نو هغه تاسو سره رابرټ هوک په 1665 کې چې کوم دی فرست ټایم د څه وکړو دا چې کوم دی ولیده چې یاره دغلته کې په دې کار کې کوم چې د پلانټس ډیډ ټیشوز دي هغې کې هغه د کارک اصل کې ډیډ ټیشوز دي. صحیح شو. نو دا فرست ټایم د ولیده په دې کې دا سټرکچر چې د دې کوم و که نه په دې کارک کې دې دا سټرکچر داسې هیګزاګونل سټرکچرز دی لکه داسې سټرکچرز و.
دا شانې سټرکچر موږ سره ودې ته سمارټ کمپارټمنټ دی کمپارټمنټ ته هغه څوک وي چې دا موږ سره څه دي سیلز دي صحیح شو که نه نو فرست ټایم چې کوم دی انیما دا پلانټ سیل یا ډیډ سیلز چې کوم ډسکور کړي وو هغه چا ډسکور کړي وو هغه رابرټ هوک ډسکور کړي په 1665 کې بیا چې کوم دی د هغې نه بعد 1674 کې بل یو ساینټسټ و هغه هم سټډي کوله هغه چونکې موږ سره په انیمل سیلز باندې کار کړی و زوالوجسټ و فرست ټایم هغه انیمل سیلز چې کوم دی ډسکور سټډي کړي وو هغه وایي چې موږ سره څونه لیوینګ سیل چې دي هغه موږ سره د څه نه دغه دي د انیمل سیل چې دي هغه موږ سره د سیل نه جوړ دي انیمل چې څونه هم دي ټیک شو نو ده په 1674 کې فرست ټایم انیمل سیلز یا دي ته موږ ویلی شو چې لیوینګ سیل چا ډسکور کړی لیون هوک او ډیډ سیل یا چې کوم پلانټ سیل دی هغه چا ډسکور کړی په 1665 کې رابرټ هوک چې کوم دی هغه ډسکور کړی بیا موږ وایو چې موږ سره سیلز ډسکوري وشوه بیا with the passage of time چې کوم دی په هغې کې موډیفیکیشن راتلو مزید اډوانسمنټ راتلو په هغه دور کې صرف سیلز فرست ټایم چا سیل هم نه پېژانده چې یاره دا څه شی دی ورو ډسکوري وشو بیا په هغې کې مزید ډسکوريز کېدي د هغې سیلز ارګنیز د هغې بیا فنکشنز هر څه چې کوم دی هغه ډسکور شو اوس موږ وایو چې سیلز چې کله ډسکور شو بیا سیل تیوري خبره موږ کوو اکارډنګ ټو یور بک چې یاره سیل تیوري څه وایي ټیک شو نو په سیل تیوریز کې تاسو به درې ساینټسټ یاد ساتئ بیسیکلي دوه دي خو بیا لیټر آن موډیفیکیشن شوی دی دریم پکې راغلی دی او هغه دریم چې هغه ډېر یو ښه پوینټ چې دی هغه ډسکس کړی دی صحیح شو نو دوه به تاسو اورېدلي تاسو وایئ چې موږ سره یو زوالوجسټ و یو باټنسټ و صحیح شو که نه شلیډن شوان جنرالي تاسو وایئ چې دو سیل تیوري پیش کړو خو دو چې کوم سیل تیوري پیش کړو هغې کې دو یو څو پوینټ دغه کړي خو بیسک پوینټ دو هیر کړی و هغه د دې چې کوم سیل تیوري و د دو د هغې ډرابیک هم بیا چې کوم دی اخر کې بل یو ساینټسټ راغی هغه ډرابیک چې دی هغه ختم کو هغه چې کوم پوینټس و هغه کلیر کو او په هغې کې موډیفیکیشن وشو صحیح شو نو موږ اوس دلته ډسکس کوو چې بیسیکلي موږ سره چې کوم ساینټسټ دي په سیل تیوریز کې صحیح شو هغه کم دي نو په 1838 کې او په 1839 او په لاست کې 1855 کې یو ساینټسټ راغی خو بیسیکلي دا دوه ساینټسټ چې کوم دي 1838 او 1839 کې دې دواړو یو زوالوجسټ یو باټنسټ دو دواړو سټډي کړي دا صحیح شو انیمل سیلز او پلانټ سیلز سټډي کړي دي په هغې په بیسس باندې دو سیل تیوري پیش کړله نور هم دو چې کوم دی ډسکوریز کړي دي خو دلته کې چونکې موږ صرف د سیل تیوریز خبره کوو نو چې کوم میتھیس جیکب شلیډنز چې کوم دی موږ چې ورته سمپلي شلیډن ویو هغه موږ سره جرمن بایولوجسټ دی هغه په 1838 کې هغه څه کړي هغه دا سټډي کړي چې څونه هم چونکې موږ سره باټنسټ دی پلانټ سټډي به کوي هغه ویل چې څونه هم پلانټس دي هغه ټول د څه نه جوړ دي د سیلز نه جوړ دي صحیح شو میډ اپ اف سیلز هغه چې کوم دی باټني سټډي پلانټ سټډي پلانټ په 1838 کې دوی وی چې یاره موږ سره چې څونه هم پلانټس دي دا ټول د څه نه جوړ دي د سیلز نه جوړ دي دا شان چې کوم موږ سره زوالوجسټ و برټش زوالوجسټ و تیوډر شوان هغه څه وکړو هغه چونکې موږ سره انیمل سیل سټډي کول نو هغه انیملز یې سټډي کول هغه وی چې یاره موږ سره څونه انیملز دي هغه هم د سیل نه جوړ دي خو دې سره سره د نور هم څه پوینټس چې کوم دی هغه ډسکس کړه کمپیریټیولی ټو پلانټس دوی وایي چې موږ سره چې کوم انیمل سیلز دی فرست ټایم د چې کوم دی دا سټډي کړی صحیح شو که نه فرست ټایم دوی وایي چې موږ سره انیمل سیل نه چاپیره یو ممبرین چاپیره دی کوم ته چې نن سبا موږ وایو چې دا پلازما ممبرین دی یا سیل ممبرین دی په هغه وخت کې چونکې دا چا نه پېژنده خو دوی چې کله د انیمل سیل سټډي کوله نو دوی وکاته چې یاره د دې سیلز نه چاپیره یو بل لیر هم چاپیره دی صحیح شو نو دوی وایي چې دې نه چاپیره یو تین نری شانتي پلازما ممبرین چاپیره دی صحیح شو که نه او د هغې نه علاوه د دا هم وکته چې په پلانټ سیلز کې موږ سره یو د دغې نه بار یو بل لیر موجود وي هغې ته دوی وایي چې یاره دا موږ سره څه دی سیلوال دی صحیح شو نو دوی وایي چې په پلانټ سیل کې موږ سره سیلوال هم موجود دی کمپیریټیو سټډي ده کوله صحیح شو نو دو دواړه چې کوم دی په سیل تیوري کې دو بیسک رولز دي ټیک شو که نه دو چې کوم دی هغه او په انیشل سټیج کې چې کوم دو سیل تیوري فاسټولیټس چې کوم پیش کړي هغه دې دواړو پیش کړي صحیح شو که نه بیسک کار دو کړلی خو د دو نه پکې یو پوینټس یو ډرابیک پاتې شوی هغه بیا چې کوم دی دلته کې مې تاسو لیکلي 1855 کې یو ساینټسټ راغلی روډولف کارل ویرشو صحیح شو نو دا کوم ویرشو چې روډولف ویرشو دی چې کوم دی بیا راغلی او ده دا ډرابیک یا دا پوینټ چې د کلیر کو چې آیا موږ سره چې څونه هم سیلز دي که نه نیو سیل چې څونه هم راځي هغه به د اشته لمبې نه به څه سیلز موجود دي د هغې نه به په سیل ډیویژن باندې څه کېږي
جوړیږي. صحیح شو. نو دا ستاسو سره دا ساینټیسټ تاسو سره یاد پکار دی. اوس بیا د دې موږ پاسټولیټ ویو لکه اوس موږ چې 1838 کې او 1839 کې بیسیک دو چې کوم دی څه وکړه شلیډن شوان چې کوم دی دو دا سیل تیوري پیش کړه چې انیمل سیل او پلانټ سیلز چې کوم دی هغه یې ډسکس کړه او هر لیوینګ ارګانیزم چې هغه د سیل نه جوړ دی. صحیح شو. په اخر کې 1855 کې رابرټ ویرشو چې کوم دی هغه راغی هغه وویل چې آیا دا سیلز خو ټیک ته تاسو دا خبره کوئ چې سیل دی خو دا سیل څنګه راغی دا نوی سیل څنګه راځي. نو هغه دا وایي چې نوی سیل چې دی دا به د فری ایگزیسټنس سیل نه چې لمبې نه یو سیلز موجود دي د هغې نه په ډیویژنس په دغه کې راځي. صحیح شو. نو اوس موږ دلته کې وایو چې یاره سیلز پاسټولیټس یا چې کوم موږ سره فاینډس دي هغه څه دي چې کله موږ د سیلز تیوري خبره کوو. ټیک شو. او دلته کې زه تاسو ته د روډولف ویرشو چې کوم دی ویرشو وی چې یاره موږ سره فرض کړه دا یو سیلز دی. ټیک شو. دا موږ سره سیل موجود دی. اوس نیو سیل چې کله راځي دا موږ سره نیو سیلز دي. نو دا چونکې د دې پری ایگزیسټینګ سیل نه د سیل ډیویژن په ذریعه کې دا څه کېږي هغه موږ سره راځي. دا پوینټ بیسیکلی دو پکې څه کړی دا ډسکس کړی. صحیح شو که نه ویرشو چې یاره نو اوس موږ چې موږ سره چې کوم سیلز تیوري ده کوم پاسټولیټس دي. ټیک شو. یا کی پوینټ آف سیل تیوري. ټیک شو چې هغه کوم پوینټس دي. هم بیا خبره ده چې څونه هم موږ سره لیوینګ ارګانیزم دي all living organism are made of cells. they baya unicellular bhai या बसई मल्टीसेलुलर bhai या د یو سیل نه جوړي یا به د ډیر سیل نه جوړي. لکه موږ سره بکټیریا ده موږ سره یونیسلولر ده. دا شان انیملز پلانټ دي موږ سره مالټي سلولر دي. دویم خبره دا وکړه چې څنګه موږ په ډیفینیشن کې ویلي چې سیل به د بیسیک structural او functional unit وي. څومره هم چې موږ سره لیوینګ ارګانیزمز دي د هغې به سټرکچر او فنکشنل یونټ موږ سره صحیح هغه به سیلز دي. او بل چونکې موږ وایو چې نیو سیلز چونکې دا پوینټ پکې د نیو سیل arise from pre-existing cell. By cell divisions. دا غیر علاوه موږ چې all metabolic activities چې کوم دي take inside the cell. metabolic activity دا ان شاء الله تاسو مخکې وایي یا به تاسو په لوور کلاسونو کې ویلي چې څونه کیمیکل ریاکشنز موږ سره کیږي د هغې مجموعې ته موږ څه موږ میټابولیزم وایو. په هغې کې څه کیټابولیزم کې څه انابولیزم کیږي. صحیح شو. دا ټول اکټیویټیز به چېرته کیږي په سیلز کې به کیږي. ټیک ده. نو دا موږ سره د سیلز بیسیک پوینټ وو څه پاسټولیټ وو بیسیکلی درې چې یاره موږ سره هر یو ارګانیزم چې دی لیوینګ هغه به د سیل نه جوړي یا به د یو سیل نه جوړي یا به د مالټي سیلونو نه جوړي. صحیح شو. خو د سیل نه به جوړي بیسیکلی هغه به صحیح سیل به د هغې سټرکچر او فنکشنل یونټ به صحیح هغه به سیلز وي. او څونه چې نوي سیلونه موږ سره په وجود کې راځي هغه به د الریډي ایگزیسټنس سیل نه به د سیل ډیویژن په ذریعه باندې څه کېږي په وجود کې راځي. او څونه چې موږ سره میټابولیک اکټیویټیز دي په سیلز کې به هغه څه کېږي اگر کېږي. او میټابولیک اکټیویټیز د سیل د گروث دپاره ډیولپمنټ دپاره د نور پروسس دپاره هغه به څه کېږي هغه ضروري د هغې دپاره به دا چې کوم دی په انسایډ په سیلز کې به څه کېږي اگر کېږي. صحیح شو. نو دا موږ سره سیلز او سټرکچرز او فنکشنل چې کوم بیسیک سیل
یونټس دی ستاسو اولنی چپټر هغه موږ ووي ټیک شو. په هغې کې موږ څه ووي چې سیل څه شی دی؟ سیل از د سټرکچر او فنکشن یونټ اف لایف دی ټیک شو. لیوینګ ارګانیزم دی ټیک ده. بیا موږ ووي چې یاره موږ سره لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی هغه سیل د هغې بیسیک یونټ دی. نو سیل اصل کې موږ ووي چې دا د لیټنس جبې لفظ دی د هغې مطلب د سمال کمپارټمنټ او دا ورته ځکه ویل دي چې فسټ ټایم چې کوم دی موږ سره هغه څه چې کوم ساینټسټ دا کتلی وو نو هغه چې کوم سټرکچر ولیده په کارک سیل کې نو هغې کې کمپارټمنټ تاسو ته په نظر راغلو هغه کمپارټمنټ ولیده نو هغې مطلب دا سمال رومز لیټنس ورډ دی صحیح شو. نو هغه دا څه ورکو سیل نیم یې ورله ورکو صحیح شو. بیا موږ وویل چې یاره موږ سره په ډسکوریز کې چې یاره دې کې کوم کوم ساینټسټ وو نو په هغې کې داسې وویل چې موږ سره رابرټ هوک او لیون هوک چې کوم دی رابرټ هوک چې کوم دی هغه موږ سره موږ وویل چې موږ سره فسټ ټایم چې کوم دی هغه پلانټ سیلز یا ډیډ سیلز چې کوم دی ډسکور کړی په 1665 کې. بیا دا شان لیون هوک راغی 1674 کې هغه موږ وویل چې هغې کې موږ سره څه دي هغه انیمل سیلز یا لیوینګ سیل فسټ ټایم چې کوم دی هغه څه کړي هغه سټډي کړي صحیح شو. بیا موږ وویل چې موږ سره سیل تیوري ده نو سیل تیوري کې ما تاسو ته وویل چې موږ سره 3 ساینټسټ دي بیسیکلی 2 دي سټیډن او شوان چې دي یو زوالوجیسټ دی بل باټنسټ دی هغه خپل کنټریبیوشن کړی په پلانټ سیلز په سټډیز کې او په انیمل سیل سټډي کې. بیا هغه پوینټس پیش کړي چې هغه موږ سره لیوینګ سیل چې دا پلانټ سیل چې هغه هم د سیل نه جوړ دی او زوالوجیسټ ویلي چې موږ سره انیمل سیل چې هغه هم د سیل نه جوړ دی. خو بیا به چې کوم موږ سره ویرچو راغی په 1855 کې هغه دا وویل چې آیا دا سیلز چې کوم دي دا نوي سیلز چې کله جوړیږي نوي سیلز چې راځي نو دا څنګه راځي دا الریډي فری ایگزیسټینګ سیل موجود دي د هغې نه به سیل ډیویژنز په ذریعه کې راځي. هغه ورته وویل چې دا پوینټ پکې ایډ کړو. بیا موږ وویل چې د په سیلز تیوري کې موډیفیکیشن وکړو نو هغه سیلز تیوري پوینټس هم تاسو سره دی په مخې کې دي صحیح شو. نو انشاءالله په نوي ویډیو کې به تاسو سره موږ بیا مخامخ کېږو په یو نوي ویډیو کې. تر هغې پورې د الله په امان.